أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یو دو درې مختصر خبرې بیانوم. الله پاک دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. زما عزتمندو محترمو، دا د لوی اختر ورځ د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده او په دې باندې د الله شکر ایستل پکار دي چې یو مؤمن باندې په روح صحت باندې چې په صحت روغ دی، عقل بزی دی، مؤمن مسلمان دی او الله به دا د خوشحالۍ ورځ راوستي. بعضې بندگان به موږ او تاسې کې داسې وي چې دا ورځې به 50 پیرې راغلي، په بعضو باندې به دا د اختر میاشت 60 پیرې راغلي، په چا باندې به 30 پیرې راغلي. داسې یوه ورځ به مرازي چې د اختر ورځ به خلک به مونځ کوي، خوشحالۍ به کوي. موږ او تاسې به بعضې بندگان په قبر کې پراته دې د وجې نه د الله د نعمت شکر پکار دی. شکر یې دا دی چې دا ورځې د الله او د رسول د حکم مطابق انسان تیری، نافرمانی پکې ونه کړي، د الله او د رسول مخالفت ونه کړي. په دې ورځو کې د الله او د رسول حکم ته وګوري. ځکه ډېر بندگان داسې شته معاشره چې دا د خوشحالۍ ورځې دي، لیکن هغوی باندې خفګان دي. د چا پلاران، د چا ورونه، د چا زامنه د الله په لاره کې شهیدان شوي، د هغوی غریبانانو سترګو مخې ته هغه خپل بچي او ورونه او پلاران یادېږي. د چا پلاران ورونه د دې کورونا او د بیماریانو مرضونو د وجې نه هغه د دنیا نه ځي، د هغوی غریبانانو مخې ته هغه کېږي. بعضې یتیمانان ماشومان کونډې رنډې کورونو کې، د هغوی سترګې به دې سمه یاره زموږ به هم ګینې څوک پلار یې دنیا نه تللی دی، واړه بچي دي او کونډه زنانه ده. زما عزتمند امت کې ډېر داسې خلک شته چې دا د خوشحالۍ ورځې دي، لیکن هغه غریبانان وړه باندې دردونه وي، په زړه باندې غمونه پراته وي. موږ او تاسې له شکر پکار دی چې الله پاک موږ ته روغ صحت راکړی او بیا داسې ښایسته موقع موږ به یې راوړي. دیم دا د زما عزتمندو چې د هر هغې فتنې نه په دې ورځو کې ځان ساته او په عامو ورځو کې چې هغه تا د الله نه اړوي. هره فتنه، ګناهونه چې د الله او د رسول نه دې اړوي، د هغې نه ځان ساته. ځکه دا ښایسته مبارکې ورځې، میاشتې، کلونه چې په تا تېرېږي، نو سبا به تاسو الله د دې حساب کوي. نو هر شی چې د ایمان خرابوي د هغې نه ځان ساته. خاص تر زموږ دور کې د امت مسلمه ډېره حصه د انټرنیټ د فتنو تباه کړه. ښایسته نوجوانان د هغوی ژوند او زندګۍ نه یې تباه کړه. د تاکا شیرپاو طرف ته بیان ته کله ځو، یو وړوکی ماشوم ما ته موبایل کې وایي زما دې پلار ته وي چې ما له واده وکړي، ځکه چې زه دې فتنو کې داسې ننوتی یم اخري چې په ګناه کې واقع شي. دا ماشوم چې ما وکړ وړوکی ماشوم، مالي وګوره یو طرف ته خو داسې زهریله مواد په مختلفو نمونو باندې د مسلمان بچي ته ورخېږي، بل طرف ته د داسې زهریله مواد چې هغه لا بلوغ ته رسېدلی نه فتنو کې واقع. د امت مسلمه بچي به په دې بې حیایانو کې نه واقع کېږي. دې د وجې نه بچی دې بالغ شو په وخت له واده کوه،
لور خور دې پیغله شو په وخت ولا زی ګوره زمنګ پښتانه وي دا خلک دسی دي دا غریبانان دي غټو خلکو کې ورکوم دا غي د وجنه د ډیرو زنانه او عمرونو او ژوندۍ نه برباد ټیک ده چې منځونه کوي اجي صاحب حاج لمزي عمرې لمزي لیکن د دې لورګانو او د دې بچو په حق کې په قیامت کې الله نیولې د داسې فتنې دې نه ځان ساته ولی ځکه دنه غړل خرابې په زړه کې ایمان پروت دی غدل خرابې د الله تعلق پروت دی غدل خرابې او چې هغه دې خراب کو بندگی بکې لیکن روح به بکې نه عمل بکې لیکن جان به بکې نه د دې فتنو نظمه عزتمند ځان ساته درېمه خبره دا ده چې د خپل اهل علم او د علماو د وی حلقات سره تعلق لره یو ځکه درس کې دا غیله راځه بیان کې دا غیله راځه د جمعې خطبه له وخت راځه عام اوقات د صفایغ علماء او حلقات ته ورکوا په دې کې به یو ته د فتنو نه بچي دویم د قران او سنت د حلقات داسې دي چې ستاسو یړه کې ایمانی طاقت زیاتوي ستاسو شوق بدین سره زیاتېږي ستاسو مینه بد الله سره پیدا کیږي ستاسو تعلق بد الله د نبی سره پیدا کیږي نو دې درسونو او حلقات ته راځي عام مسلمانانو کې دا کمزوري ده په جمعه کې هیڅ درس وي واعظ وي بیان وي لیکن معمولی کار د وجه نه روان شي د علماء او حلقات ته حاضری کوا د علماء احترام کوا د دین د وجه نه الله به بچو کې علما پیدا کړي د وجه نه ابن عساکر رحمه الله لیکلی وی ومن اطلق لسانه في العلماء ابتلاه الله بموت القلب قبل الموت وی د چا جبه چې علماء په خوشي چلیدله الله به د مرګ نه مخکې د زړه د هر خیر نه مړ کی ولی ذکر دا د علماء سره حسد او بغض لري او دا غي بس خبرې کوي او زمونږ د معاشره کې دا شی ډېر واړه نوجوانان کما علم خلق په غټو علماء په سي بيزي خبرې کوي دا غي سپکواله کوي دا غي توهین کوي موږ لیدلې دی خلق چې د علماء لږ ډېر قدر احترام کړي دي الله یې بچو کې حافظان او عالمان پیدا کړي او هغه خلک هم لیدلی چې د علماو سره د علم او دین د وجه نه حسد بغض خبرې او برګنډي کړي الله دنیا کې داسې شرمولې دي چې ژوند یې هغه څنګه شو د خپل علماو احترام کوا د هغوی بیاناتو ته کښېنه د هغوی قدر کوا د علم او دین د وجه نه الله پاک به دې بدلې د دنیا او آخرت کې درکړي څلورمه خبره مختصره اخرنۍ چې بری امت کې ډېر یتیمانان دي ډېر کونډې رنډې دي ډېر غریبانان او مستحق بندگان شته نو څنګه چې موږ بچي لرو کور لرو په هغوی باندې به یو ښه شی بیرزو کېږي دارنګې د داسې ماتو ګوډو خلکو هم خیر خبره اخیستل پکار ځکه د امت مجاهد امت دی په دې کې به یتیمانان ډېري په دې کې به کونډې رنډې ډېري په دې کې به شهدا ډېري ځکه دا به د اسلام دپاره جهادونه کوي قربانیانې به کوي د یهود نصاراو مخې ته به ودرېږي د هندوانو مخې ته به ودرېږي د اسلام دپاره به تکالیف تېروي د هغې د وجې نه به شهیدان هم وي کونډې به وي یتیمانان به وي نن ټوله دنیا یهود نصاراو په امت مسلمه باندې داسې را تیاره کړې ده که د بېحیي اسباب دي هغه هم را سپلایي کوي که کوم زهر دی هغه هم امت مسلمه ته سپلایي کوي که کومه پیسه ده به هغې هم د مسلمانانو ایمان خرابوي او که کوم لاس کې زور دی چې په کومو ملکونو یې وس بر شي هغې کې هم مسلمانان په عذابوي او بیا نوم ږدي به مسلمان چې دا دهشتګر دی هر ملک مسلمان په عذابوه مسلمانان څنګهوا ظلمونه زیاتی کوا واړه بچي وجنا دا دهشتګر نه دی مسلمان چې د الله توحید یادوي د الله معرفت یادوي د الله نظام یادوي هغه به یې فصیلوي په امت کې ډېر داسې خلک شته
داسې کونډې رنډې یتیمانان داسې خلک شته دی چې هغوی باندې اکثر راشي غریبانانو ته قرباني خو پرېږده د یو جوړې جامې پیسې مسلې نو موږ او تاسې له پکاري چې په دې ورځو کې هغوی له غوښه ولیږو که وسم کېږي د څرمنې څه پیسې هغوی له ورکړو همد هغې نه بغیر متوس کېږي مالي هغه تعاون ورسره وکړو په هغې باندې د هغوی زړه لږ خوشحاله شي الله پاک موږ او تاسې له اجر راکړي د دې د وجې نه د داسې مسکینانو غریبانانو پاکو خلکو خیر خبره غوښتل پکاري او خپل مال د الله نبي وایي په پاکو خلکو باندې وخوره خپله صدقه پاکو خلکو له ورکړه خپل مال په ښځې باندې ولګوه دې د وجې نه بعضې خلک داسې خوش نصیبه وي هره میاشتې په یو مدرسه کې یو 10,000 15,000 2,000 یو څه ناڅه پیسې لګي بعضې خلک داسې چې لکونه راځي او لکونه تیزي لیکن میاشت کې یو 2,000 روپۍ د الله په دین نه لګي نو په کار ده چې سړی ځان باندې یو څه کېږي چې یاره مدرسه کې دا یو 2,000 روپۍ یا دا یو 1,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ میاشت کې چې دا خو یو کش واچوم قیامت کې الله د دې بدله راله راکړي یو ماشوم قرآن یاد کړ هغه 10 ته وښوده الله 100 ته 100 ته قیامت کې به دا ټول ثوابونه الله ستا په لیست کې دي نو زما عزتمند دی بعضې ضروریاتو خیر خبره غوښتل پکاري بعضې پټ شی کشه چول یو ځای کې حاجت وي مثلا زموږ د جومات دی مدرسه دا موږ یې نو چې څنګه دی او 15 لږ روپۍ ملګرو چندم کړې ده لیکن څه د بدی کېږي چې هغې باندې 2 لینټره لګي او په دې 1 لینټر هم پوره نه کېږي بعضې داسې ملګري چې هغوی یو صدقه منلي چې یاره یو 15 لکه یو 2 لکه یو 10 لکه پټې د الله کور کې لګومه تر څو پورې چې دا باجي وه بندګي کېدله اعمال کېدل موږ له به الله دنیا او آخرت کې بدله راکړي نو داسې د حاجت او د ضرورت ډېر دی او بعضې ملګرو له الله وسم ورکړی دی یو اخلاص په کار د 500 د 1,000 روپو چندې موږ بعضې وکړې لیکن زما عزتمند د هغې نه دومره څه نه جوړېږي په کار دا دی چې پوره صدقه پکې وکړي زموږ ملګري دی فاروق بی هغه سبیلاو شي چې دا یو 2 لکه یو لک 15 لکه یو صدقه خیرات مې کوو به د الله کور کې ولګاوه الله به دنیا او آخرت کې دې بدل راکړي نو دې د وجه نه د هر یو خیر نیت وکړه الله به تا پکې استعمال کړي او د هرې ګناه او فتنې نه ځان وساته الله به تا بچ کړي الله رب العالمین دې موږ او تاسې ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ او تاسې نه دا اختر مبارک او دا قربانین او دا عملونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولسائر المؤمنين وجزاكم الله خيرا